اړ په شکال ورځي دي پکې نشتا واوره نشتا ایر کنډیشن نشتا فریج نشتا اچار نشتا سموسے نشتا کیر نشتا پنیر نشتا کباب نشتا ایس نشتا تاسو د خپل ماخام رو جماعتي تکتلی دي ها جی دایس نشتا چا خیر غواړي او سوال کوي کنه دا غرو جماعت هم چې ماخام وګورې نو مونږ نه خي اچار او چټنیان او مولای پریکړی او بل څه بلا ورته وي دا ډیر سيزونه چې یو ځای کړي نه څه خاص لفظ ورته وي سلا دا ګن بلای ټول جوړ کړي او صاحب کاشوغه پکې پرتی یو دا ایس نشته ایس او رزم دي د اړ په شکال او جامع هم اغوستي دي د سرمنی پانیم نشته پخپو د کجورو پانی خپو لاندې تړلی بیا د عربستان ګرمي او هغه شګي او پاغي کې خپیاب لا روان او د سرمنی جامع اغوستي اعلان وشو چې جهاد د پاره تیارې وکړي ستا په پاکستان کې 15 کال وشو چې اعلان شوی دی د کشمیر د غزا 15 کال وشو په 15 کال کې پاکستان یو نیمه انچه کشمیر وانه غوښتو دي هندونه یو نیمه انچه کشمیر دی هغه ورځ سړی رااله د انصار الله ډله ده کشمیر له چندک او غزا د پاره یاره د سیوري پرچ ما چې د خپلې ته سکون ونیسم چې یو غاخې په دې خپله کې پرېږده چې زما څه کار دی چې زه به کشمیر له چندې ورکوم او غذا به دا د پاکستان فن چې کوم دی دا د بېنظیرې د میړه د نوي چینل دپاره دی چې په ډیشنټینه باندې شروع کړی او د اسلام آباد نه یې شایع کړی پاکستان فن به په دې لګي او زه به د کشمیر د غذا لپاره چندې ورکوم زمال روانېږه ماما خو بله دکانداري به دې نه دا د دکانداري ته کوي آسان چل دی که نه کشمیر له غذا نه دغه کوم نو ته به هم یو ځوان یې ورکړې څوک به 2 روپۍ ورکړي څوک به 15 د هغه دیاړي پکې وړي پام کوئ چې دوی لانه ورنه کوي پام کوئ ستا د ملک فنډ دې په ارامتوب او ډمتوب او کنجرتوب لګي او د ملک او د دین او د اسلام خبره دې پیښه شي هغې له دې بیا خیراتونه غواړي او چندې دې غواړي عزیزانو د رمضان میاشتا ایس نشتا اعلان وشو چې بدر ته د کافرو فوج راغلی دی او تیار شي نه راغلی چې په منډه دی بس یو ښځه راله او خدمت اقدس کې درخواست کوي د جناب محمد رسول الله و یا رسول الله بی ابی انت و امی زما مور او پلار دې تا نه قربان شي په عربو کې چا سره د مینې د دین او چت لفظ بل نشتا چې بی ابی انت و امی زما مور او پلار دې تا نه قربان او دغه لفظ پیغمبر په خپل هم یو صحابي ته ویلی ابو سعد یو صحابي په جنگ کې جنگېدو او داسې جنگېدو چې سینه به په مرګ وراچوله یو خو جنگ داسې کنه چې ځان بچ کوي او بل وای یو جنگ داسې چې په مرګ سینه وراچي نو سینه به په مرګ وراچوله پیغمبر په جنگ کې ورمنډه کړه په دې ملا او ټپولو ورته وی ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي اے ابا سعد اولا د پیغمبر مور او پلار دې تا نه قربان شي دا سړی ابو سعد هم د خدای یو بنده و چې سردار کونین چاته وایي چې زما مور او پلار دې تا نه عزیزانو د روژې میاشت ده ښځه راله پیغمبر ته وایي بی ابي انت و امي زما مور او پلار دې تا نه قربان شي ما خاوند مړ دی خاوند مې نشته چې نن تا سره
د بدر میدان کې جهاد تلاړ شي. خدا 2 زامن مې دي، د یو 11 کاله عمر دی او د یو 13 کاله عمر دی. ښځه ده یا رسول الله زه د بدر جنگ د پاره د خپل خاوند په ځای دا 2 زامن پیش کوم، دا به تا سره دي. اما شومان ورته وایي چې یا رسول الله مونږ بلېږي وی به داس چلو کوي چې تاسو کې 2 کسو کې یو کس پاتې شي د مور خدمت کوي او یو د لاړ شي، مشر د لاړ شي او کشر د مور خدمت کوي. نو مشر ورته وایي کشر چې یا رسول الله زه د دې مشر نه ډېر تکړه یم، دی دې پاتې شي او زه به لاړ شم. وی نه مشر به ځي او وی نه جي زه دنه تکړه یم، دی دې پاتې شي، دی نشي کولی جنګ او زه به لاړ شم. وی ښه ده نو تاسو داسې چلو کوئ چې تاسو دواړه په کشتۍ ورشئ، زه ګورم چې تاسو کې کم یو تکړه دی به واستوم او چې کم کمزوری دی به د مور خدمت کوي. دواړه په کشتۍ ورغلي دي، په کشتۍ ورغلي دي، غیږ په غیږ شوي دي. نو دا کشر دی مشر ته په اشاره کې وایي چې غوږ را نږدې کا، غوږ را نږدې. نو چې غوږ یې ور نږدې که نو په غوږ کې ورته وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې را پرزولی خو دې نشم، ته مشر یې او زه کشر یم، خو ته په خپله ځان را وغورځوه چې پیغمبر ما هم تا سره واستوي. که ته لاړې او زه پاتې شم نو تا نه رستو به زما زندګي تباه وي. نو د مشر په خپله ځان را وغورځولو او دا کشر پې د پاسه کېناستو او حضور علیه السلام ته وایي چې ودرېږه زه د ده نه ډېر تکړه یم. په ملا یې دواړه پیغمبر خو پې پوه شو، په ملا یې دواړه وټپول. زه الله دې ستاسو نګهبان شي. وړې وړې تورې په لاسونو کې دي او میدان کې روان دي. اوس د جنگ سامان څومره دی، د جنگ سامان ته د خپل بې غیرته ملک ته ګوره، د بې غیرتو ته دا د امبرسرو میخو بړواګان چې دي دغو ته ګوره، دا د منډۍ غویان چې دي دغو ته ګوره، د غویانو غوندې په منډۍ کې خرڅېږي. سامان د جنگ څومره دی، یو طرف ته د کافرو طاقت ګوره، ابو جهل سپه سالار دی د جنگ، زرګونه فوج دی، اسونه دي، توري دي، تیر کمانونه دي، غشي دي، او دې طرف نه څه دي 313 کسان دي، 313 او په 313 کسانو 8 توره دي، 8 توره یعنی فی کس یو تورم نشتا، کل 8 توری دي او 2 اسونه دي، خوراک ایس نشتا، چا په جیب کې کجوري ځان سره وړي. بدر کم از کم 100-150 کیلومیټر د مدینه منورې نه لرې دی. ما هغه مقام هم لیدلی دی چې کوم ځای کې جنگ شوی دی، هغه مقام مې لیدلی دی چې کوم ځای کې پیغمبر ولاړ او بیا دعا وکړه. هغه کوی هم ما لیدلی دی چې کوم کوی کې د ابوجهل لاش بیا واچول. د مصعب ابن عمیر قبر بیا چې کوم ځای کې دی هغه ځای ته زم لاړم، دیوال ته تاو دی او د هغې په خوا کې پیغمبر ولاړ او بیا دعا کړې. عزیزانو که خدای اوس خو لار د مدینې بدله شوه، پخوا دا زړه لار وه، که هغه ځای وګورئ تاسو، هغه شګې، هغه کاڼي، هغه غرونه، هغه دشت، 100 میله کې یو ګز د سوري ځای نشته، 100 میله کې اړ په شکال او ګرمي او د سرمنې جامې خپو لاندې د کجوري پاڼې تړلې ځای کېړی او د بدر میدان ته ورسېده او جنگ شروع شو. پیغمبر په خپله توره په لاس کې نیولې ده او پکې ولاړ. جنگ شروع دی، لګیا دی. کم صحابي چې ستړی کېږي هغه توره دې بل اخلي او هغه شروع کېږي، بل چې ستړی کېږي توره دې بل اخلي. 8 تورې دي او 313 کسان.
پیغمبر چې وکړه چې دا مسلمانانو حالت خو ډېر کمزور دی، نو خپیاب لخپې او سر تور چې اے پروردګارا کته غواړي چې د ځمکې په سر ستا نامې اغستو والا څوک پاتې نشي، نو دا 314 کسان ټول قربان کا، ټول شهیدان. او کته غواړي چې ستا نامې اغستو والا د ځمکې د پاسه څوک پاتې شي، نو یا الله د دې مظلومانو امداد وکا. او چې دا الفاظ یې ووي 15,000 ملائکې د اسمان نه راځي. قرآن کې راځي کنه ب5,000 من الملائکة منزلین، 15,000 ملائکې. علماء لیکي چې ملائکې پاسونو سورې وي، سپین او زیړ پټکی والی، د کافر نه به سر پریوتو، ملائکه به د چا په لاس نه راتله. او په دې جنگ کې دی عزیزانو ابو جهل د اس د پاسه سور کمان کوي لګیا دی، د دوه ماشومانو رامنډې کړې او د عمرو ابن عوف په خوا کې ودرېده چې دې مجلس کې هغه ابو جهل څوک دی؟ اسو وی ولې؟ وی ګورو یې لږ، چپ د ټول جنگ کمان کوي، جنگي جرنیل دی، د هغه نوم والی ماشومان هلکان یې اوس که ورنږدې شئ که بیا به شئ. ویله چې لږ ګورو، ویله هغه په سپین اس چې سور دی. ماشومانو چې معاذ او معاوض ورته وکتل، وی ښه زمونږ محبوب دنه دومره تنګ دی، دنه اوس یې تماشا وکړه. ویل مزی، ویل تماشا یې وکړه، ورمنډې کړې. هغه نګیر چاپیر فوج ولاړو، د فوج په خپو کې ورننوته او ابو جهل ته مخامخ ودرېده، ورته وی او لعینا او د محمد رسول الله دشمنا، تا نه زمونږ محبوب دومره تنګ دی. هغه ورته داسې وکتل، ویل څوک یې؟ ویل مونږ د الله بندگان او د محمد رسول الله غلامان. ویل څوک مشر کشر نه لرئ؟ هر مخکې کوي. ویل الله مشر دی او محمد رسول الله هم کشر دی، بل لا څوک دی. ویل گزار کوي. دا ماشومان ورته وایي چې ابو جهل ته گزار کوه، مونږ یو دویو ته یوازې، بیا به وایي چې دوو کسو والم، ته کوه. خلق اکبک خلقنا حواس بالکل والوته چې دا لا څنګه چل. ویل کوي گزار، ویل ته گزار کوه. ابو جهل چې لاس سره اوچت کو، نو د یو ماشوم ورته وی چې لعینا لاس مه اوچتوه، لاندې نه دې دا سپېټه یوشلې ده. د سر راټیټ کو، سره د عقله خدای چې سړی قمق 3 ځایه کې دروغ ویل رواج، 3 ځایه. یو ښځې ته دروغ ویل، ښځې ته، او بیا اوسنو ښځو ته خو بیا په 4 مذهب هم وایي، یعنې بیړي م غر کي. ښځې ته دروغ ویل دا معنا چې د ښځې مطالبات د چا پلار نشي پوره کولی. ښه ده نن به کم، سبا به کم، بل سبا به کم، په دروغه ورته وایي وخت ورسره تېری، دا روان. یو د 2 کسانو د جوړې په ټیم کې دروغ ویل جایز. یو کس لور شي او هغه وایي چې کوم هغه د هغه خبره دی بل ته یو څه بیا جوړه چرته نه، منځ کې به لږ دروغ وایي، د هغه یو سخته خبره چې کړې به نرمه کې، ترخه یې کړي، خوږه به یې کې، دروغ پکې ووایي. د 2 جوړو په ټیم کې دروغ ویل رواج. یو د جنگ په وخت کې کافر سره دروغ ویل جایز. ویل لاندې نه دې دا سپېټه پرانیستې شوې ده، د سر راټیټ کو، چې راټیټې کو چې پیټۍ ګوري رستو نه د دې یو هلک لاس ورته جوړ شي.
او په دې سټي ورته توره کېښو الله اکبر داس نه کوز را وغورځو چې راوی غورځولو عبدالرحمن ابن عوف چې وکته چې اوفو دا د هلکانو څوک په منډه راغی او په دې سینه ورته کېناستو ابوجهل او توره یې راوویست ویل څنګه چل کې هسې ویم وی تسبیح په لاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي زما په دې خبره پوهېږئ تسبیح دي او صاحب جماعت کې چیله شو چیلی شو چیلی شو ګډه شوه پلانې شو دا خو آسان کار دی هر څه فکر ماښام هم دله درې منه رو جماعت یې راشي او پېشمني کې هم راشي او دا سربیې او غوړې زیړې ووهي خبره دې کې ده خبره دا ده بنیادي په سینه ورته کېناستو د روژې میاشته اور په شکال ورځې دي ورته ویل وا توره یې راوویسته ورته ویلې د نور میس ارمان نشته خدا سر مې لږ وړوکی دی او خلک به زما سر کتو ته راځي نو لاندې دا مری ور سره کا ښکته نه یې غوڅ که چې زما سر لږ غټ که عبدالرحمن ابن عوف پې توره کېښو سر یې د تنې نه تې جدا قیامت برپا شو په میدان کې چې ابوجهل مردار شو عکرمه نامه یې وه د ابوجهل زویو هغه چې وکته چې زما پلار سره دا واقعه وشوه رامنډ یې کړی او په دې هلک یې یو رستو نه ګزار وکړو په دې ولي د تورې دا ولې ته بیل شو دې ترخ کې لږه غوندې سرمن ونښته هلک اوس همداسې منډې ترړې وی او توره یې ښي لاس کې نیولې ده دا ورته پته نشته چې ما نه لاس غوستی دا ورته پته نشته چې ما نه لاس غوستی او به کړی شئ په ایمان وایي لاس در نه غوسي او ته د پیغمبر په عشق کې دومره مست دی چې تا ته د لاس هم پته نه وي الله د دې ځان ته به سره وګورو ماما زه به م وګورم او تاسو یې زه ملا یم او تاسو عوام یې زه به ځان ته م وګورم چې زه به داسې وکړی شم زما هغه اوه پیړی چې د قبر نه راپاسي والله کې زما دا پلار هم بیړه تباه ده راپسې تاسو غر کې لاس ته غوسته او د لاس پټه ورته نشته عزیزانو دا هغه استغراق فی الرسول دی استغراق فی الله استغراق فی الرسول او استغراق فی الشیخ استغراق دیتا وی چې په یو شي کې داسې محو شي چې د دې ځانم درته پته نه مفتی احمد حسن صاحب خپت یې غوسېده په لاهور کې دا د مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه خلیفه و ډاکټرانو ویل ستا دا خپه ټوله چې دا کینسر شوې ده دا د دې بیخ کې غوسه و هغه غوسې کوي چې نشې ستنې راوړه ویل داسې دي ویل دا د نشې ستن دی ویل نه ستن به راته نه وهئ او خپه به غوسه وئ دا څنګه کېږي ویل نه به وایي مړ به شي ثابت خپه په دې غمانه کې غوسه وه نشه مه ورکوه ویل تماشه خو کوئ تاسو خپل غسول شروع کوئ ډاکټرانو ویل لیکلي راکه که دې نه ته مړ شوې نو موږ دې ذمهوار نه یو لیکلي ورکړه چې ورکړه چې که دې نه زه مړ شم تاسو مې ذمهوار نه یو هغې خپه غوسوله خپه یې غوسه کړه پټی مټی پې ولګوله او دی مسکی مسکی کېدو کټ ته یې راوړو سبا وله سهار وختي ټول ډاکټران راغلي چې خو به مړي چې کتري کټ کې ناستو مسکی مسکی کېدو مولانا صاحب خدای ته وګوره اوس هم پوه که دا څه چلو دې نشې دا دومره غټه خپه پرې کېده ویل پرېږدئ مې نه حل ویمه ویله ووایه ویل زما معشوقې یو حدیث ویلی دی چا ویلی دی زما معشوقې یو خبره کړې ده چې زما د امتی په خپه کې ازغی لاړ شي خدای به اجر ورکوي
نو تاسو زما خپه پرې کول او زما نظر په دې حدیث باندې و. نو ما ویلی چې یا رسول الله تا د ازغیم خدای تا اجر ویلی دی چې ورکی به، نو ما نه خو ثابت خپه غوسېږي چې ماله بل اثر راکوي. زما نظر په دې و تاسو خپه پرې کړې، په خدای مې د قسمي کپې پوه شوی او د لاس لږ سست کړی ما، نو دا د لاس تلی د خپې تلي لاندې کېښود، د لاس یې راښکو، داسې ځان ناپړ غورځو توره راواغسته او منډې پوه به شي. تاسو خیال ده عزیزانو؟ عرض مې داو چې روجه او د اړ په شکال میاشت او پېشمنې په څه کړی او د شپې پېشمنې یوه کجوره صحابو په 2 کسه نیمه کړې وه، نیمه یو خوړلې وه او نیمه بله خوړلې وه. سهر لی روجم وه او دا کیسې م کولې ده چې څه مې درته بیان اندازه وکړئ. وجاهدو فی الله حق جهاده، قرآن چې د جهاد لفظ ویلی دی هغه دا د دې پښتو ترجمه دا ده چې تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند